अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है तमाम मलगिर बखैर खैरियत से रही। अल्लाह पाक तासु को खपल हिफ्ज़ व अमान के साथ ही और अल्लाह पाक कुरान मजीद की फरमाई कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर ये साल उनके सिलसिला बद मर्ग ज़ाइक़त जिंदा बसकी। कम में इंसान अल्लाह पाक पैदा करे दे, हर हैवान दे सा वाला खावन दे ना अल्लाह पाक बागता खाम खा यवने और जिंदा मर्ग रावली। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद मुबारक थे, अक्सिरू ज़िक्र हादिमिल लज़्ज़ातिल मौत, तासु लज्जत खत्मों के से मर्ग ढेर ढेर याद हुई। मंग په दुनिया کې په خپل غفلتو کې او په خپل ګناہونو کې او دا دنیا په دای کې د څه لګیا شو کنه زمونږ مرګ هیر دی. مرګ دا پدینه د چیرې یو سړی زور دی جو د لبر راځي یا د بیمار دی نو د وفات کیږي او چې د روغ دی جو د نشي وفات کېږي. نه نه، دنیا ته راتلل دي دا په نمبر باندې لګلول، نیکه پیدا شي، بیا پلار پیدا شي، بیا زوی پیدا شي، بیا د هغه زوی پیدا شي، او د دنیا نه تلل دي دا بې نمبر دي. دا کوم تصویر ما تاسو ته درولې وو نو دا امیر صاحب چې ښکاري نو دا پرون د دې سیدو میډیکل کالج نه د فارغ شو او د ډاکټر شو د ډیګري چې دا واغسته دا ګورنر صاحب پرون راغله نو هغې وله دغه ورکړله ډیګري ورکړله. کور ته لاړو بېګا ماښام پې خټۍ پورته شوی دی او بېګا ماښام دی وفات شوی دی. نیو خو ده چې لکه مرګ د هر وخت ځان تیار ساتل پکار دي. بس دې انسان دونه روپۍ چې نن دا ولګولې او دونه ځان یې وکړ او دی خو ماشاءالله ډېر زیات ښه سړی و. د تبلیغ کې څلور میاشتې لګولې د هغې نه بعد بیا به هلته په دې جومات کې به دغه هم کوم تعلیم به هم کوم، بل دا په دې هاسټلو باندې به ګرځېدو، په دې سهاره کې په دې کمرو باندې دا ټول هلکان چې نن دا به منزل را پاسول که څوک به پاسېدو که نه وپاسېدو خو ده به خپل وس کوشش کوو که د شیخ سره هلکان یې پېژني هم او د شبې جمعې له علماو سره ډېر زیات مینه محبت و. خو لکه هسې ویم که نه چې لکه موږ په خپل بچو باندې یا په خپله باندې دومره په دنیا کې موږ منحبک شو او دومره په دنیا کې موږ ونښلو چې موږ به دنیا هغه هر څه چې دی دا ورته موږ د آخرت لار ورته نه ښیو، د الله نه یار ورته نه نصیب کوو. نو پکار دا دی چې موږ دغه طرف ته سوچ وکړو چې یاره دنیا که هر څنګه ده دا به تېره شي، بس ده باندې به څومره خرچې چې دا وشي او مور پلار به دونه څومره ته مو امیدونه به الله پاک د هغې ته زړه صبر ورکړي، الله پاک دله بهترین نعم البدل ورکړي. پکار ده موږ ته پکې عبرت دا دی که نه چې یاره موږ هم د دې مرګ دپاره تیاری وکړو. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لکه څنګه تاسو ژوندانه یې دغه شان به تاسو لکه مړه کېږئ به. نو که انسان غواړي چې زما آخره خاتمه خدای پاک په خیر باندې وکړي، آخره خاتمه زما خدای پاک ښه وکړي، نو دله پکار ده چې دی په ژوند کې ښه کارونه کوي او د دنیا ته څومره شرونه فسادونه چې دي د دنیا د اړه به دا وی ادا کینه به دا څه د دین هېڅ نه جوړېږي. د دنیا هر څه چې دي که نه مالونه دي دولتونه دي هر څه پاتې دي. انسان باید دې نه تش تور راغلی دی تش تور چې دا به ځي به کفن کې جیبونه نشته دی. که موږ د دنیا کار کوو به ځان له د دنیا ګټو به ځان له، خو چې زمونږ آخرت چې دا نه هېرېږي، زمونږ نه قبر قیامت چې دا نه هېرېږي، زمونږ نه مرګ نه هېرېږي او هر څه کار موږ کوو په دې موږ سوچ کوو چې یاره الله پاک ماله په دې حالت کې مرګ راوستی شي، که ماله په دې حالت کې مرګ راغلی زما به څه حال وي، زه به الله پاک ته څنګه مخامخ کېږم. کله انسان کې دا خبر راغله چې دا الله پاک ما سره دی، الله پاک ما هېري او ما د الله پاک په ما باندې قادر دی په دې ټایم کې ماله مرګ هم راوستی شي. انسان د ډېرو ګناهونو نه د ډېرو خطایانو نه چې دی نه بچ کېدی شي. الله پاک دې موږ هر وخت د مرګ دپاره تیار وساتي. نو عرض دا دی ملګرو چې ځان هر وخت د مرګ دپاره تیار وکړو او موږ څه نه څه په شپه ورځ کې یو وخت داسې موږ ځان دغه کړو چې نه موږ هغې کې موږ ته قبر چې دا را یادېږي موږ ځان د قبر یادو. نبي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو قبرستان ته ځئ چې تاسو ته مرګ را یادېږي، څوک وفات شي نو تاسو سره قبر له ځئ د قبر تیاري دپاره ځئ چې تاسو د هغې نه عبرت حاصلوئ. الله پاک زموږ ټول له مخکې د مرګ دپاره تیاري توفیق راکړي.